نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسوس د محرم میاشوا د محرم په میاشت کې دوه خبرې ډېرې زیاته هایلایټ کړي یو حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنہ او بل حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دې کې زما ستاره لپاره ډېر ښه سبقونه او انټلیکچوال لیول باندې چاري خبرې ته سوچ کې بیا خپل شاګردانو ته خبره خو وې چې مثال په تور دا چې حضرت عمر صاحب سو شهید کړو وېسار په مانځه کې کوم منزل نه راغلی نو څنګه به شهید شي دا مطلب دی چې سار منزل راتلل ضروری دی موږ سوره کسان منزل راځو او دویم چې دی حضرت امام حسین رضی الله عنه سوخ شهید شو مازیګر د مانزه په وخت کې نو کو فرض کا مازیګر مونږ نه وې کړي نو چې سړی شهید کیږي مونږ کوي نو چې میلمانه یې نو څنګه د مانزه نه دغه پاتې شي چیرې زما میلمانه دي نو مانن منزل زلا نړما ځکه چې شهادت نگران کار خو بل نشته کنه حضرت عمر صاحب امامتی کوله او هغه سړي په هغه توره باندې یا په نیزه باندې وواخو چې هغه تاو شو نو هغه مونځ کمپلیټ کولو لپاره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه را مخکې شو چې وایي چې دا مختصر دا مونځو کې دینه دا پته ولګي چې دا مونځ دومره اهم دی چې دا د سار په مانځه کې کو یو سړی شهید کیږي نوم به نه پاتې کې او کو فرض کما خام یو سړی شهید کیږي نوم به نه پاتې کې چلته نه پاتې کې نو په عام خم خاده کې به څنګه پاتې کې حاجی صاحب د اج نه راغلی او منزل رانه غنه ورته ولې نو ماته ملمانه راغلو نو مګه ملمانو ته ورې کجوره یې واته په ته چې زو منزل لګنه دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وای د الله رسول به زمونږ سره غب شپ لگاو او موږ به خیو بلته خواګو خو چې ناسه په د اذان وشو د مانزه وخت بشو نو حضرت پر ویه دي چې شوله چې موږ اډو پیژنې نو ما غیجی صاحب ته مې تام دې ملمنو سره دې رویه ساتلې و لکه چې دې اډو ته پیژنې نه خو منزله وتلې و یو سړی هغه بادشاه شو او ته زری بادشاہي نه منم دې د سیاست وای حضرت امام حسین رضی الله عنه سوی یزید بادشاه شو امام حسین یې زده نه منم نو بل ځای کې چې کله مخالفانه رد عمل شناوي چې حدیث ته چې کوم سړی امیر شي او ته اطاعت نه کې نو فقتلوهم حدیث کې دې چې او وجنه نو وی چې قتل حسین بسیف جده حضرت امام حسین د خپل نیکه په توره باندې قتل شو چې دې سیاسي توریواله چې لکه خواغه دغه د حکومت راغې او حکومت هغه نه پرې خودو اته نه حکومت په ماته پرې دی نو د مخکې نه خو یو حدیث موجود دی کنه چې څوک په حکومت کې راغې او ته مخالفت کوي نو فقتلوه جو وی چې قتل حسین بسیف جده امام حسین د خپل نیکه په توره باندې قتل شو نو ما ته پسې لګ جوړ زو په دې دنیا کې دوه خبرې دي یو ته رایز وی بل ته فال وی یو ته عروج بل ته زوال وی یو ته ریولوشن وی بل ته کاونټر ریولوشن وی اداره دې دنیا یو حقیقی فطرت ته فطرت الله فطر الناس علیها الله چې دا دنیا پیدا کړې ده نو دا پکې قانون دی دا قانوني فطرت ته چې دا به چلیږي دا جماعت چا جوړ کړو دا به زړیږي دا چې زړیږي دا به مینټین کول غواړي د دې مینټین هغه چا چې رخ کړی بنئ مینټیننس لپاره به نور خلق پکاري دغه شانتي چې کوم نظام راتونه اول څوک راغلی و آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام چې راغلی نو ورسه بټي کوڅه چې آدم علیه السلام یوازې انسان نو وسره سو پیغمبر وکنه جو بچی مچی ټیک روانو نو چې لږ ورځې تیر شو د قابیل او د حابیل د جنگ راغی نو هغه یو بلو واجه ناغه کوئی فرض کو ته ما وجنه نو زه دې نه وجنم نو جنگ پکې جوړ شو کنه چې کله حالات خراب شو نو د حالاتو د ټیکول لپاره وایي څوک راځي نه ځکه دته ریولوشن وای دی بل ته کاونټر ریولوشن وای ریولوشن چې راغی اوس په دې ریولوشن خلاف قوتونه را پاسي دا کاونټر ریولوشن بوس کرش کول غواړي او دا په آیرن هند باندې کرش کې نو هغه چې کرش کاونه څوک حضرت شیس علی السلام راغی الله تعالی د آدم علی السلام د غي نظام د کنټینیویشن د پاره چونکه آدم علی السلام خوستلې دي هغه ډومبنه هغه چې دی هغه صلاحیت او صالحیت هغه اوس متاثر شوی دي نو شیس علی السلام راولې وو شیس علی السلام راغلی جوړ سره بټی کو
جو لږ ورځې پس به بیا خراب شوي چې بیا خراب شو نو بیا یې هغه ادریس علیه السلام راولېږو نو چې کله هغې نه حالت بیا خو جو ټیک ویو چې کله خراب شو نو نوح علیه السلام راغی چې نوح علیه السلام په وخت کې حالات ډېر زیات خراب شو نو څه چلو شو هغه ویې څه چې رب لا تذر علی الارض من خدای دا خو ټول څخه ټماټر دي دا لرې کې د دې نه ټول کنډک چې کوم دی او ټول کریټونه څخه کوي نو ټول یې لرې کړل نو چې کله هغه پاک پاتې شوي نو هغه پاک دا اوس روان دی سیسټم که نه فطرت روان دی نو هغه پاک چې پاتې شو نه یې په کشتۍ کې کېنوله او یو ځای ته به تلي وه جودي یې واستوت علی الجودي یې نو بل ځای کې هغې بیا به ورانې شروع کړئ چې بیا ورانې شروع کړو نو خدای پاک پسې څه هغه هود علیه السلام راولېږو عاد ته چې هود راغی که نه چې هود علیه السلام راغی د هغې نه پس به بیا ټیکو حالات ټیکو چې حالات بیا خرابېدل جو سمود جو صالح علیه السلام راغی نو مطلب دا چې د ریولوشن خلاف کاونټر ریولوشن به راځي خو د کاونټر ریولوشن سره به ستا رویه څنګه نو قرآن کې موږ ته وایي چې رجال صدقو ما عهد الله بعضې خلقو خپل لوز رښتیا کړی دی نو چې خپل ځای فمنهم من قضا نحبه بعضې خلقو خپله پیره پوره کړه خپل منښت ته که دغه کړه چې وایي چې څه ویلي زه به ویسا ورکوم جو سا یې ورکو وی زه به پیسې لګوم جو پیسې ولګولې جو زه به صلاحیت لګوم جو صلاحیت یې ولګاو فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر او څوک په تمه دي نو ما ته لکه په تمه یو مثال په طور په رازي قیس خپل وخت قاضي حسین احمد خپل وخت میاتوفیل خپل وخت او بیا چې کوم دی په هغې وخت کې چې کوم خلق تیر شوي منور حسن سے خپل وخت فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر اوس په تا راځي چې ستا رویه څنګه ده ګوره دا د پوخانه را روانه خبره ده وی چې د ټولو نه غټ نقصان دین ته چې 400 هغه اکبر و هغه څه راخ کړو دیني در الهي راخ کړو نو اوس سلمان څه کوي یا ټرمپ څه کوي هغه هم دین الهي راغی ابراهیم کارډ دی ته وایي چې دا ټول د ابراهیم دین دلته به جوماتي او دلته کې به دغی د عیسایانو ګرجۍ او دغه ځای کې به د هندوانو مندري او دې خوا به د سیکانو هغې ته ګردوارۍ کله به دې ته ځو کله به دې ته ځو خو شریک وروڼه یو دا خبر اکبر هم بیا شروع کړه نو اکبر چې دا شروع کړه نو په دغه وخت کې په منهم من قضا نحبه یو کسو وایي چې دا 1000 سال تیر شو دي ته 1000 ساله وایي نو 1000 سال تیر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس موږ اوس صرف په 1500 کې یو که نه 1447 دی که نه نو هغه چې و چې 1000 سال تیر شو نو هغه پسې هغه یو سړی راپاسېدو او هغه ته مجدد الف ثاني دویم ته وایي یعنې 2000 که هغې راپاسېدو هغه ته لیونی شوی کو او هغه بیا وی چې لکه دا چې زه خو تاته سجده نه لګوم نو او قرآن او حدیث کې هم دا دي چې الاسلام بدأ غریبه اول کې به دا ناشنای او چې ناشنا کار چې دی نو هغې ناشنا سړی چې دی هغه نو سره قبیله ملګري نو سره د کلي خلق ملګري وایي دا دی څه وایي موږ له هغه سره تله پکار دي چې کله مشرف راغی نو مشرف چې کوم نقصان چې دغه رسولی د اکبر رسولی هغه دغه چې دی نقصان مشرف شروع کړو نو مشرف څه چلو کو هغې ته څه وي هغې دغه روشن خیالي نو میرتن ریس یې راویستو نو جینکۍ هلکان به یو ځای منډه وخي نو فمنهم من قضا نحبه نو وایي چې بکار ده چې لکه مړه خو د دې نه بغیر خو کېږي نه نو ما ته یاد دی د پرویز الهي وکوسو دی اوس چې غالبا د تاسو ته به زمانه ښه یادي خو هغه دا ویلو چې اگر مشرف کو 100 بار بھی منتخب کرنا پڑا تو ہم اسے 100 بار بھی منتخب کریں گے دا چودھری شوایت السندھ وغیرہ والا هغه صدارت دغه کړو نو مشرف کے سلسلے میں دا پرویز ہوگا نا پرویز وغاری ہو پرویز چو نو هغه ویلو هم 100 بار اس کو بھی منتخب کریں گے نو هغه ال طرف ته روان دي نه بل طرف ته څه چللی قاضي صاحب او ډاکټر اسرار صاحب ورته لګېږي دا ته څه کې دا ته غلط کې نو ما ته یاد دی چې مشرف ویلو چې قاضي حسین احمد از نٹ اے نارمل مین هغه ته یې داسې ویلو او دغه ته یو قاضي عبدالحمید سواتی دا په دې ګجران والا کې و ادي میراتن ریس پکو میراتن ریس کې به جینکۍ هلکان په یو ځای وي او هغه وی زه به راوځم ته زما نه ریس وکړه هغې اس پې ورته راغې ځای وی زه به سره پوه شم هغه وی زه ته زما سره پوه شه زه به یې کوم مطلب هر چا یو خپل نمبر په خپل نمبر باندې دغه چې دی منور حسن صاحب صحافي را ایثار کړی چې کیا اسامه شهید ہے او هغه د هغې جواب به ورکاو ځکه چې اسامه کو شهید کہنا دا هم غټ جرم و
یعنی دا غټ چې د اسامه ته شهید قدر ته نشو ویلې په من ټیس کې څنګه پای شو نمبر 1 او الله تعالی د خپل پلار خلک د پارټي بدلی د خپل پلار د پاره زمونږ یو کس هغه ماته زما پلار کو دوزخ ته 300 سره زو کله کله چې بیقو په خبر زموږ د خلې نه خېږي خو ابراهيم عليه السلام خو دې غلطه خبره نه کوله هغه وته یا ابته ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا نو هغه پلار نه زیات خوږ سوی زوی نو چې زوی لال کا نو ارینی انی اذبحک فانظر ماذا ترى نو چې بچی ته وی چې ستا اپینین اخلمه په زور دی نه لالومه ستا سره غده که ته به ما ته خپل رای راکې او که فرض کته اف یو ار ریډي او ته که فرض که ریډي نه نو خو چې منډه کړې وای ته یو تختېدلې ونه ابراهيم عليه السلام عمر سره 90 سال نه زیاتو او دی خو ینګو 13 سالو نو چې 13 سال ولا ته تختېدلې وې نغه ته وی چې تاسو خیال نغه ته یا بتفعل ما ته عمر نو هلته کې بچیم کامیاب شو نو هغه اوس موږ د لوی اختر د قرباني چې کوله دا ردی د پاره کوله چې هغه په دغه ټیسټ ټیم پاس کړو بیا دا چې قوم وطن جو وطن پسې پرې خو نو بیا وی چې دی ورته ودانګل هغه وی کنه چې موږ وایو کنه چې په منجنیق کې خو دالته کو اقبال یې زه په پوهېږم ویسه به خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا ہے لبی بام ابي نغه په خپل به چې زه ته وردانګم ملائکه چې په سره لغه ملائکه وته وي چې لکه مونږ خو تعالی امداد لراغلی نغه ته سوي اما الیک فلا حسبي سوالي علمه بحالي کم ذات ته پاره چې زه وردانګم نو هغه نو دیو جن د اکچوال پکچر دی کو فرض کته فالو کې مستاره لپاره ملت ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا نو هغه په خپل ټیسټونو کې کامیاب شو نو یو طرف ته خدای پاک اسماعیل علیه السلام ورکو دغه په بچو کې یو پیغمبر نو او بل طرف ته خدای پاک یعقوب علیه السلام ورکو اسحاق علیه السلام نو د اسحاق علیه السلام په کې ټول د پیغمبرانو